د بنو د ټاونشپ د جوړېدو د 15 کالو نه زیات شو، خو ولې د دې استوګنې منصوبې استوګن لا تر اوسه پورې د بنیادي سہولتونو نه محروم دي. د ټاونشپ کم زیات 4000 آبادي ده او د دومره لوی آبادي لپاره دلته فقط یو د نارینه او یو د زنانه ابتدایي سکول دی. په منصوبه کې د میډل او های سکول د نشټوالي له امله د دې ځای هلکان او جنکې د نور تعلیم لپاره د خار سکولونو ته په تګ راتګ مجبور وي چې ورباندې په زرونو خرچه رادومي او د هر میاشت په دې ګرانی کې په مور پلار اضافي بوج دی. د ټاونشپ د قانون تر مخه په ټاونشپ کې د پرایویټ سکولونو په پرانیستولو پابندي ده، ولې بیا هم دلته په ګڼ شمېر شخصي سکولونه کار کوي چې معیار یې نشته او هسې پیسې راټولوي لګیا دي او په ټاون کې د استوګنه لرونکو د مجبوري نه فایده اخلي او د سہولتونو د نشټوالي باوجود لوی فیسونه اخلي. باندې ټاونشپ دا ځای په 4000 نه زیاته آبادي دو کرینا جوړ شوي دي. دا د ټولو ماته ټول کومینه په دیش آباد دي. په داسې صرف 2 سکولونه دي، هغه پرایمري سکولونه دي، یو د ښځې بیلټ کې یو د نورونه سکول دی. نه پښه های سکول شته، نه پښه میډل سکول شته. میږ دا دی که د پرایمري سکولې د سرکوري سکولې د میډل سکولې د های سکولې مطالبه پرایویټ سکولونه تقریبا دمره زیو سکولونه روز به روز د دې اضافه دو کلم کلا چوټي دو میشته پاته دو چې دا ځای بند دي په یاتباد سے بند اسلام آباد سے بند. خو ډیره د افسوس خبره دو چې ایسه قسم قانون نشته، ایسه قسم پښتنه نشته. د ټاونشپ د ښکلا لپاره گرین بیلٹ موجود دی، خو هلته د مختلفو قسمونو ګلونو او سبزې په ځای د نخترو او لاچي ونې کرل شوې دي چې د فائدې په ځای یې نقصان کړی دی. او د ټاونشپ سیوریج نظام چې په کروڑونو روپۍ په خرج شوې دي هم د دې ونو له وجه خراب شوې دي. په ټول ټاونشپ کې د صفا اوبو لپاره چیرته یو فلټریشن پلانټ نشته او د ټاون خلک په څښا اوبو څښلو مجبور دي. نو ټاونشپ شه د تقریبا ډیر وخت نه فلټریشن پلانټ نشته چې دغه د واجه ډیر اکسوی بوده وای دغه د واجه قسمه بیماری کسانه تلکری. په غیر علاوه میز د ټاون سیوریج سیستم چې دا ډیر زیات خراب تا ځای په ځای من خلینا چې دی آبان دي. بنو ټاونشپ سے د گرین بیلٹ د پاره چې کیم ځای مختص شو دا مطلب چې گرین بیلٹ خوشتا هو په هغه بشي چې کیم بیٹی لګول او سبزه کرلی هغه نشتا. د بجائے پر شي سفیدے کر لی دي، د سفیدے د وجنه مکمل سیوریج سیستم تباده. په ټاونشپ کې د زناورو زیاتوالی دی او بغیر د څه رکاوټ نه زناور په خپله مرضي ګرځي او چې د کورونو چشتن چیرته د خپل کور خوا د څه بوټی وکري دوی یې وخوري، بل خوا د دې زناورو له وجه په ټول ټاون کې ځای په ځای ګندګي هم ښکاره په نظر راځي. موږ د ټاون ته دغه ته راغلي وي چې موږ پوره من زندگی تېره کړو، ولش کې صفا سوتره ماحول شي، خو د موږ کېرې ماحول نه چینج کېږي د دغه زناورو د وجه نه، ځکه چې په ټاونشپ باندې باونډري وال شته نه ده او د آس پاس علاقې نه مختلف زناور اردريمي چې تیم واړي کې بیټي یا گرین میژو لګي هغه صفا کور. د ټاونشپ په شان په استوګنې منصوبو کې ټول سہولتونه ورکول د هغه منصوبې د واکمنو ذمہواري وي، ځکه چې دغسې استوګنې منصوبو ته خلک ځکه ځي چې هلته دوی ژوند لږ په راحت او په آرام تیر کې. عمر دیاز خان، خیبر نیوز، بنوں.